أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا درس نمبر 107 دے، یوسلوم نمبر درس دے، سورة بقرہ دا، آیت نمبر 260 دے، 260 نمبر آیت دے دا سورة بقرہ درم سپارہ. پدی آیت کی اس اللہ تبارک و تعالی دا بل واقعہ ذکر کئی، دریم واقعہ د پاره د حال د ایمان والو چې د ابراهیم علیه السلام د سوال جواب ورکو، اطمینان ورله پیدا که. مخکې یو واقعه دا بیان شوه، د اول قسم د پاره مثالو چې الله رب العالمین ایمان والا په تیارو کې نه پاتې کوي. د دې وجې نه عزیر علیه السلام ته یې د هغه د سوال جواب ورکه. د هغه د سوال مطلب دا و چې د دوباره ژوندي کولو طریقه به څنګه وي، آیا د دنیا د پیدایش په شان به وي او که نه. د جواب حاصل دا و چې دوباره ژوند به داسې چې په کم حالت کې مړ شوی نو په هغه حالت کې به را ژوندی کېږي. او د هغې مثال په حمار سره، په خر سره او د هغه په هډوکو سره ښکاره کو. او د روح د انسان د هغې مثال داسې دی لکه طعام او شراب. روح د انسان به نه فنا کېږي، د هغې مثال طعام او شراب، خوراک او څښاک چې کوم د عزیر علیه السلام سره ورسره و، چې الله تعالی به خپل قدرت سره دا محفوظ ساتلی. نو ګوره که ستاسو خیالي عزیر علیه السلام تپوس کړی و چې دا به ته څنګه را ژوندي کې، الله رب العالمین په هغه باندې مرګ راوستو، 100 کاله بیا یې راپورته که. الله رب العالمین ورته وی څومره وخت یې تیر کړی دی، هغه وی ما یوه ورځ تیر کړله یا بعضې حصه د ورځې. رب العالمین ورته وی نه تا وخت تیر کړلی 100 کاله، او اوس د خپل خوراک ته وګوره، د خپل څښاک ته وګوره چې دا نه دي خراب شوي، او خر ته وګوره چې وګوره خراب شوی دی، اډوکي شوی دی، خاورې شوی دی. او الله تبارک و تعالی بیا هغه ډوکو جوړول شروع کړه. د اشاره وه چې انسان هم چې کله وفات شي نو دغه انسان د جسم خو خاورې شي، ختم شي، خو روح یې ختمیږي نه، هغه شان محفوظ دی. چې کم نیکان دي د هغې روح په علین کې چې د اسمانونو نه بره دی، او چې کم بدانی د هغې روح په سجین کې دی چې کم د ځمکو نه لاندې دی. او دغه روح محفوظ دی، که چېرته نیک دی هغه ته ښه بدله میلاویږي او دارنګې خوندونه حاصلوي، او که چېرته بد دی نو هغه ته عذابونه میلاویږي او په مشکلاتو کې ګیر دی. اوس په دې آیت کې چې ابراهیم علیه السلام د الله نه تپوس کړی دی چې رب العالمین ما ته وښیه چې دا مړي به ته څنګه ژوندي کې. الله رب العالمین ورته وی ولې ستا یقین نشته؟ او الله ولې نه؟ زما یقین شته، خو لیکن دې دپاره چې دا زړه مې مطمئن شي او زړه مې ښه مضبوط شي او ښه یقین وکړي. الله رب العالمین ورته وی 4 مرغۍ ونیسه، او دغه 4 مرغۍ دا د ځان سره عادت کا، او بیا دغه ټوکلی ټوکلی کا، قیمت سازه کا،
او بیا ورته آواز او بیا په یو غره باندې په څلورو غرونو باندې کېدوه لږه لږه قیمه غوښه په غرونو باندې کېدوه او بیا آواز وکړه دغه مرغو ته نو هغه مرغۍ به جوړېږي او ستا خواله به راځي. نو دا درېیمه واقع شوه د پاره د حال د ایمان والو چې د ابراهیم علیه السلام د سوال جواب یې ورکه اطمینان یې ورله پیدا که او په دې کې هم د سوال او جواب هغه مطلب دی چې مخکې تیر شه شک د ابراهیم علیه السلام نو لیکن د علم الیقین نفسی د عین الیقین مشاهدی طلب وکړه د دې لپاره چې تسلی مې زیاته شي او په آیت کې اشاره ده چې د ژوندي څلور طبایع مختلفه جدا جدا شي نو الله رب العالمین د هغې په یو ځای کولو قدرت لري. دغه شان اجزا د مړو چې د یو بل سره خلط ملت شي نو هم الله تعالی د هغې په جمع کولو او د هغې په ژوندي کولو باندې قادر دی. الله رب العالمین قدرت لري. نو الله وایي وإذ قال او کله چې ویله ابراهیم علیه السلام کله چې ویل ابراهیم علیه السلام ربی ای زما ربا ارینی ما ته وښیه کیفه چې څنګه به تحیی الموتی را ژوندي کې ته دې مړو لره. بیا واورئ ګوره وإذ او کله چې قال اویل ابراهیم علیه السلام ربی ای زما ربا ارینی ما ته وښیه کیفه چې څنګه به تحیی الموتی را ژوندي کې ته مړو لره. قال نو ویل ورته الله تعالی اولم تؤمن آیا ولی ستا یقین نشته آیا ته یقین نه کې ستا ایمان نشته آیا ولی ستا یقین نشته. قال نو ویل ابراهیم علیه السلام بلا ولینا ولکن لیکن د دې دپاره لیطمئن قلبی چې مطمئن شي زما زړه. قال نو الله تعالی ورته ویل په خذ انسا اربعه من الطیر څلور د مرغانو نه څلور مرغۍ ونسه چې یو پای کې بانګي بل کوتره او بل طاووس او څلورم نمبر کارغه. او د هغې وجه دا ده چې په دې څلورو کې چې کوم صفات دي دا مختلف صفات دي مختلف طبایع دي او دغه کم صفات او دغه کم خویونه چې په دې څلورو شیزونو کې دي چې هغه طاووس دی کارغه دی بانګي دی کوتره ده مسلمان به د دې نه ځان ساتي. لکه په طاووس کې آیا کې دا خوی دی چې په خپل حسن باندې مغروره دی مسلمان به د دې نه ځان ساتي. کارغه کې حرص ډیر زیات دی نو مسلمان به د حرص نه ځان ساتي او بانګي کې شهوت ډیری نو مسلمان به ځان د دې نه ساتي او کوتره کې غفلت ډیری نو مسلمان به د غفلت نه ځان ساتي. دا څلور مختلف طبایع دي. دا ونسه فسرهن الیکا نو بیا عادت کدی لره د خپل ځان سره ثم جعل بیا کې د وعلى كل جبل په هر نږدې غر باندې منهن د دیونه جزءا یو ټوکړه ثم دعوهن بیا آواز وکدیو ته یاتینک سعیا نو رابه شي دیو ته په منډه. وعلم پویشه ان الله چې یقینا الله تعالی عزیز حکیم زورور دی او د حکمت والا دی. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.